ترتیب عثمانی وشپیتم نمبر صورت ته او ترتیب نزولی چې دی اویم نمبر صورت ته نازل دی رسته د سورۃ الطور نه کلمات د دې سورۃ چې 325 حروف د دې سورۃ چې 1414 ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یقینا یو سورۃ من کتاب الله د کتاب الله نه ما هي الا 30 آیات ده مگر دیش آیاتونه د دې دغه سورۃ شفاعت کوي سړي د پاره حتى خرجته من النار تردي چې وباسي دغه سړي لره من النار د اورنا يوم القيامه پورز د قیامت وادخلته داخل بکی د انسان لره د سورۃ الجنه جنت او کوم یو سورۃ ده وهي سورۃ تبارك الذي سورۃ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك معنا تقدس وتعظم مقدس ذات دے پاک ذات دے معظم ذات دے یا تبارک من ذو برکت خوند برکت دے الذي غزات بيده الملك بيده منا چې په قدرت او په قبضه دا کې الملک او بادشاہی دا یا بيد بلا کیف دا کې الملک او بادشاہی دا ابن عباس ویا بيده الملك په قدرت دا په قبضه دا کې بادشاہی دا يعز من يشاء چالرا عزت ورکي ويذل من يشاء چالرا ذلت ورکي دغه ذات سوق عزت من کی سوق خوار کی ذلیل کی سوق من کی سوق ژوند کی دارنګ چالرا مال ورکی چالرا فقیر کی دغه ذات بيده الملك په قدرت او په قبضه دغه کې الملك بادشاہی دا وهو د الله تبارک وتعالى على كل شيء پارشز باندې قدیر قادر ذات ته الذي دا الله غزات دلائل عقلیه دي خلق الموت چې دا پیدا کړی دی مرګ لره والحیات او ژوند لره ليبلوکم صد پارا دی پیدا کړی ليبلوکم د پارا چې وزمای تاسو لره علت څه شی دی چې دا مرګ او ژوند پیدا کړی دی ليبلوکم د پارا چې وزمای تاسو لره امتحان وکي پتا سو په مابین د ژوند کې تر مرګ پورې ايكم كم يستاسنا احسن ډیر خسته د عملا د جهت د عملنا یعنی کوم یستاسو کې د چې خسته عمل کوي خالص لله عمل کوي بدون ریا بغیر د ریا عمل کوي وهو د الله تبارک وتعالى العزيز ذو ور ذات الغفور بخون کې ذات لمن تاب الیه سوق چې توبه واسي دی الله لرا الذي دا الله غزات خلق جد پیدا کړي 7 سماوات و اسمانونه طبقا من لاندې باندې طبقه بعضه په بعضو باندې ما ترى نګوري ته آدم علی السلام اولادا فی خلق الرحمن په پیدائش د رحمان ذات کې من تفاوت من خلل و عیب تفاوت خلل و عیب خلل و عیب فرق کوګواله پکې نګوري یا ما استفهامیه دی دلتا ما ترى من اي شيء ترى سشي ګوري ته انسان فی خلق الرحمن په پیدائش د رحمان ذات کې من تفاوت من خلل و عیب سخلل و عیب سشي ګوري سفرق کوګواله سم نه ګوري ګینواړه و فرجع البصر وګر جواب البصر نظر طرف د اسمان ته هل ترى يتغوري من فطور من زائد ده من فطور فطور شقوق شقوق چودونه ګوري په اسمان کې شته نه رب کریم فرمای ثم ارجع البصر باو ګرځوا البصر دي نظر لرا کرتين مره بعد مره يوزل بعد بل زل دو زلو ګرځوا جواب امر شوس ينقلب دا جواب امر ده ينصرف واپس بوګرځيږي تا الیک تا انسان اے د آدم علی السلام اولادا البصر نظر ستا خاصیان منا پاله کون د نظر ستا کی چې ذلیل بوي خاصیان منا ذلیل بوي عاجز بوي وهو دا نظر ستا حسنون استمانه بوي د پیدا کولو د عیبنا هیڅ عیب پیدا نکي بار وګوره د اسمان ته سخلل او صعيب شته نه دلایل عقلیه دي داسې سوق کولې شي داسې اسمان سوق پیدا کولې شي نه نو ایمان راوړې کنه کافرانو
ولقد خامخا پتاخی سره زینا خسته کړي مونږه سما دنیا الله وي اسمان د دنیا لرا دنیوي اسمان دا چې مونږ ورته ګورو دغه اسمان بما صابيح پستورو سره وجعلنا غرزولي مونږه هدا استوري رجومن وشتون کې شیاطین د پاره د شیطانانو واعتدنا تیار کړي مونږه لهم دي شیطانانو د پاره عذاب السعير عذاب د اور سوزونکو نه وللذین د پاره د کسانو کفرو چې کفر کړي بربهم پر خپل باندې دي کافرانو د پر عذاب جهنم عذاب د جهنم دی وبئس المصير او بد زید ورتلو چې دی یدغه جهنم دی رب کریم فرمایي دا القو کله چې غورځول شي دا کافران دا شیطانان فيها په جهنم کې سمعون او ربدي لهادي جهنم ته شهيقا قهرجن आवाज پشانت دا आवाज د خره اول کې چې आवाज وباسي د خره ډیر بد आवाज وي ان انکر الاصوات لصوت الحمير یقینا بد आवाजونه چې لصوت الحمير خامخه आवाज د خره د دې आवाज ډیر بد دی دغه سي आवाजونه باوري و یو حال د جهنم بتفورو من تغلی جوش بکوي تفورو تغلی جوش بکوي خوټيږي با جوش به وهي ډیر د غوسینا رب کریم فرمایي تکادو قریب وي تميزوا تشققوا چې وبچوي د جهنم من الغيظ د وجد غوسینا كلما اركل القي غرزول شي فيها بدغ جهنم کې فوج معنا جماعت دللو د کافرانونا سالهم تپوس بکې د دې کافرانونا خزانتها سوکیدار فرشتي د جهنم د دې کافرانو نه به تپوس کې ورته وای لم یاتکم یا نور غلی تاسو ته کافرانو نذیر سوک يرون کې دا سیده مړم کو پړم کا دا سړی ډیر خفه کوي روان کړي به یو تپوس بمته نه کوي قالوا نو بدا جهنميان بلا او راغلو مونږ طاقت پتاقي سره جانا راغلو مونږ ته نذیر يرون کې رسول فكذبنا پس تکذیب کړو مونږه نسبت د درو کړو مونږه د رسول وقلنا ویلهم مونږه په دنیا کې د رسول ته ما نزل الله نه د نازل کړي الله تبارک وتعالى من شيء د سشینه د وحی او د کتابنا ان انتم دا یا مقوله د جهنميانو کا وقف نکې د دې قول ک د جهنميانو قول ک ان انتم نه تاسو مونږ ویلو دي رسول ته نه تاسو الا مگر فی ضلال په گمراهی کې کبیر لیا یا وقف دیو کو فرشتي به ورته وي دي جهنميانو کافرانو ته ان انتم نه تاسو الا مگر فی ضلال په گمراهی کې کبیر لیا نو دا جهنم به تکاد تميز من الغيظ قریب وي چې تشققوا بچوي او یا زره کړي وي ور پوری وي هر کړي پوری به یا زره ملائک نه ختی راکاږي به دا بغړمبيږي وقالوا ويبدا جهنميان لو كنا کچره مونږه په دنیا کې نسمع او اوریدې مونږه اقوال د رسولون خبره د رسول من الرسل ما جاءونا یعنی د رسولنا هغه چراتلې کړي مونږ ته په سبانه کچره هغه مونږ اوریدلې او ناقلو یا مونږه عقل نه کار غسته فکر مو کړي یعنی کا عقل نه مو کار غسته په دلایل عقلیو باندې مونږ پوه شوي وي نو ایمان بروړې وي نو ما كنا ما صرنا نبو ګرځیدلې مونږه فی اصحاب السعیر په خواندان د سعیرو کې ملګری د سعیر کې جهنم کې بنو ګرځیدلې فاعترفوا رب کریم فرمای پس دی به اعتراف کې اقرار به وکړي بذنبهم په ګناهونو خپلو فسحقا منا فبعدا لهم پس لري والد دی لرمر عن رحمت الله د رحمت د الله نه فسحقا فبعدا پس لري والد دی کافران لرا عن رحمت الله د رحمت د الله نه لاصحاب السعير چا د پر لري والد لاصحاب السعير د پر د خوندانو د جهنم ان الذين يقينا كسان يخشون چې دی یریږي ربهم در خپلنا بالغیب په غیب سره الله ان دلی دلی یریږي جهنم نه دلی دلی یریږي تنا لهم دي د پر مغفرة بخنی دی الله او اجر دی کبیر لیا خا مشرکان وسواسر قولکم مشرکان ول رسول الله صلی الله علیه وسلم پس ښکارا خبره مکویا پټه پټه خبره کویا بیا جبريل علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکیا یعنی الله خبر ورکي جبريل علیہ السلام په واسطه باندې خبريږي رسول الله صلی الله علیه وسلم آیت نازل شو واسر پټي قولکم
که پټوي قولکم خبر خپل لرا او جهرو یا اخکارا کوي په زور کوي یعنی کپټ خبره کوي که اخکارا کوي به پریبانه انه یقینا الله تبارک وتعالى علیم پویده بذات الصدور بما في القلوب ته خبرې سوي وي دا زړه راز نه دی الله خبر ده بما في القلوب ازړه کې چې سرازونه دي وسوسې دي پاغي باندې الله علم لري الا خبردار علم علم لري الله تبارک وتعالى من پغه چا باندې خلق چې د پیدا کړي دي یو شی چې څوک جوړ کې په خپل د پاغي باندې علم نه لري کنه نو الا خبردار يعلم علم لري الله تبارك وتعالى من پاچا خلقا چې پیدا کړی دا او د الله تبارك وتعالى اللطيف بارك بين الخبير خبردار ذات هو الذي دا الله تبارك وتعالى غزاد جعلكم چې ګرځولي تاسو لرا الارض ازمکا جعلكم ګرځولي تاسو لرا الارض ازمکا ذلولا تابعدارا فمشوا پس مزل کوي تاسو ها فی مناکبها پاړه خونو داغه کې امام مجاهد سے وی فی طرقها په لارو داغه کې امام مقاتل سے وی فی جوانبها په جانبونو داغه کې امام مجاهد سے یو بل قول دی فی جبالها په غرونو داغه کې مزل کوي وکلوا خری تاسو من رزقه من رزق الله د رزق د الله نه و الیه دی الله تعالی نشور پورته کېدل دی من القبور د قبرونو دی الله ته پورته کېږي بیا به بدلی درکې الله تخویف دنیوی امنتم ایتاسو په امان کې په امن کې من دا غزاد نه فی السماء چې د پاسمان کې عذاب دا ابن عباس سے وی عذاب من فی السماء عذاب دا نه چې د پاسمان کې نصیتمو کچره نافرمانی وکړه یعنی پاسمان کې د عذابونو د رزقونو دفترونو دی هغه ته اشاره ده چې دا غزینه نازلېږي یا علامه قرطبی ویا زه یو تعویل کوم وی بعید نه ده امنتم ایتاسو په امان کې خالق من فی السماء چې خالق دې دا چا چې دی په اسمانونو کې د دینه په امان کې یخسفا دا چې ډوب بکی بكم پته علیکم پتا سبحان الارض ازمکا فاذا هي پسنا سا پد ازمکا تمور من تذهب وتجيو زیو راضبا تتحرك خوزیږي با امنتم ایتاسو په امان کې من فی السماء دا غزات نه چې پاسمان کې د عذاب دا یرسل دا چولیږي علیکم پتا سبحانه حاصبا منا ريحا ذات حجاره حاصبا ريحا ذات حجاره یو تیز باد چې خاوند د کانو وي داسې باد راولېږي هوا فستعلمون پزر دې چې تاسو پوي بشي کیف نذیر معنا کیف انذاری څنګه دی يرول زما په آخرت کې یا د مرګ په ټیم کې چې کله عذاب وګوریا په آخرت کې کیف نذیر معنی کیف انذاری سرنګ و يرول زما ولقد خامخ پتاخ کې سره کذب الذين نسبت د درو کړو الذين کسانو من قبلهم چوڑان دي د مکی والو نو د چا تکذیب کړو چاته دروغجن ویلو رسول ته فكيف كان پسرنګ نکیر معنا عذاب زما تغییر زما په عذاب کې دی لرا ډیر بد دی اولم يروا ایا ندی کتری دی دلایل عقلیه دی الى الطير دی مارغانو لرا چې ګرځي فوقهم من فوق رؤوسهم پاسه د سرونو د دي صافات منا په حال کون د مارغانو کې چې خورون کې دي صافات چې خورون کې د وزر خپلو دي صافات چې خورون کې د وزر خپلو دي ويقبضنا او بندون کې د وزر خپلو لرا خوري او بندي دا وزر دا توفیق ورته چا ور کړی دی دا الله ورته ور کړی دی دا دلایل عقلیه دی وګوره ما يمسكون نساتي دي مرغان لره په هوا کې الا الرحمن مگر رحمان ذات ساتي انه یقینا دا رحمان ذات چې بكل شيء پر شیز باندې بصیر بنا ده امن هذا الذي سشد هو جند لكم چې لخر شستاسو لکم تاسو لا ينصركم چې مدد بو کې تاسو من دون الرحمن بغیر د رحمان ذات نه هغه خو څه شه دي چې د رحمان ذات نه بغیر تاسو لخر شو مدد وکي هیڅ کوم نشته یا دا سمانو کا امن هذا الذي يتغبطان هو جند لكم دا بلخر شي تاسو ينصركم مدد بو کې تاسو من دون الرحمن بغیر د رحمان ذات نه نشي کولای دا بوتان تاسو مدد
ان الکافرون ندی دا کافران الله و الا مگر فی غرور په دوکه کې دي شیطان دوکه کړي دا کافران ورته وي چې عذاب نشته قیامت نشته قبر کې عذاب نشته تل د میزان نشته محشرګان نشته دا دوکه کړي دي کافران امن هذا الذي سوق ده هغه ذات يرزقكم چې روزي درکې تاسو ته روزي درکې تاسو لره ان امسک کچره بن کې عنکم استاسو رزق او رزق پل الله کچره بن کې ستاسو نه دا روزي او خیرات چې ستاسو روزي الله بن کې بل ذات دا سشته چې روزي درکې نه بل لجو بلکې دا کافران چې دی الله ولجو محکم شوی دی مضبوط شوی دی فی عتوین په سرکشی او په گمراهی کې و نفور معنا په نفرت یعنی په لریوالي د حق کې مضبوط شوی دی افمن هي پسر غزات يمشي چې مزل کې مکبن نسکور علی وجهه په مخبل باندې کبر د لاس داسې مزل کې مخې شاته نه ګوري غس اړخته نه ګوري خیر اړخته نه ګوري په گمراهی کې دی په جهالت کې دی زړه ړوند دي سترګې ړاند دي حق نه ګوري مراد تنه ابو جهل دی افمن هي پسر غسوک يمشي چې مزل کې مکبن نسکور علی وجهه په مخبل باندې اهدا زیاد په هدایت باندې امن یا غسوک يمشي چې مزل کیا چې مراد تن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سویان چې برابر وی علی صراط مستقیم په لار برابر باندې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی کوم یو بهتر دی نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بهتر دی چې برابر مزل کیا قل ورته هو الذي دا الله تبارك وتعالى غزاد انشاكم خلقكم چې پیدا کړی تاسو لرا وجعل غرزول لكم تاسو لرا السمع وغنا والابصار واسترګي یعنی اوریدل او نظر تاسو ولا فدا ازلنا قليلا ډیر لک ما غدي تشکرون چې تاسو شکر وباسیا ان الله لذو فضل على الناس يقينا الله تبارك وتعالى خوند فضل ده په خلق باندې ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر د خلکو نه شکریا د الله نه ادا کوي قل ورته هو الذي دا الله غزاد ذراكم من بثكم چې خورا کړي تاسو لرا فل ارض پزمکه کې و الیه دی الله ته تحشرون تجمعون جمع کول به شي تاسو په آخرت کې بیا به بدلی درکې تاسو له ويقولون وإذا كافرون متى هذا الوعد کړه دا وعده د حشر د قیامت ان کنتم کچره تاسو صادقین رښتینی قلت ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انما العلم یقینا علم د قیامت چره عند الله پنځ د الله تبارک وتعالى ده وانما یقینا ذچ انا نذير يرون کې مبين خکارا فلما پسر کله راوه چې وګوري دی هو دی عذاب لرا زلفتن منا قریبا زلفتن قریبا نزدې سیئت منا تور او بد شکل بشي سیئت تور او بد شکل بشي وجوه الذين مخون دا کسانو کفرو چې کفر کړي تور بشي مخونه دی وقيل او بویل شي د جهنم پیردار پرشتي ورته ویا او هذا الذي دا عذاب غره کنتم چې وای تاسو به په دې باندې تدعون چې زرمو غختلو د عذاب قل تورت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مشركان مكه وتا چې ستاده وفات تمنا کیدا قل ورت يا رايتم ايالي دليل تاسو کلی دلی مو اخبروني خبر راکې ماتا ان اهلكني الله کچره وفات کی مال الله تبارک وتعالى ومن وغچال وفات کی ما چې ما سره دي من المؤمنين د مؤمنانو او رحمنا یا رحمو کی مونتا یعنی دا رست کی نیټه زمونږه نو او آیا دی کافرانو ته خبر راکې مال را فمن یجیر الکافرین سوق دغه ذات چې نجات ورکی کافرانو لرا من عذاب علیم د عذاب دردناک نه ما پوي کوي سوق بخلاص کی به تاسو سوق شته دغه سي چې خلاص کی به تاسو د عذاب نه د عذاب چې تاسو ته ناراضي رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا سو کې موجود دی زکه عذاب ناراضي قل ورته هو الرحمن د رحمان ذات چې مونږ د عبادت کوو آمنا مونږ ایمان راوړې دې به په دې رحمان ذات باندې وعليه په دې باندې توکلنا توکل زمونږ دې فستعلمون پزر دې چې تاسو په بشي کله چې عذاب وګورئ من هو فی ضلال مبین سوق دې په ضلال په گمراهی کې مبین ښکارا تاسو یا مونږ گمراهیونو تاسو گمراهی کافرانو قل ورته وای رایتم ایا لیدلی تاسو کلی دلی میونه اخبرونو خبر راکې مال راسشه ان اصبح صار کچری وګرځيږي ما کوم وبستاسو غورن معنی جوړي وچی کستاسو دا وب جوړي شي وچی شي ختم شي فمن یاتیکم پسوک د غزاد یاتیکم چراتلبو کی تاسو لرا بماین په وبو سره معین معنی جاری وبو اچینیدار وبو روان وبو باندې سوک بل ذات شته چې دا
په دې اوبو باندې راتلو کې دا یو دباو دی سم شي مسلمانانو ته مو کافرانو ته ایمان نه مسلمانانو ته نافرمانی مکه منځونه کوي نیک اعمال کوي ګینه دا اوبو چې وچ شي بیا بالکل ختم شي دا تیل ختم شي نو بیا خلک سکه دا یو دباو دی بیا بل ذات شته چې راتلو کې په دی نه بغیر د الله نه